د اجوفي واوي د ثلاثي مزید فيه کم گردانونه دي نو هغه به ذکر کوو. لومبی باب دی باب افعال لکا اقوام. اقوام نو د اقوام کما فا کلمه ده نو هغې په مقابله کې واو راغلی دی نو دا اجوفي واوي دی. او باب افعال علامت مونږ ویلی وو چې د هغې فعل ماضي کې به څلور صیغې وي، څلور حروف به پکې وي، درې به پکې اصلي وي او حمزه قطعي دا به پکې زاید وي. بیا یې ته دې صرف صغیر ذکر کړی دی. صرف صغیر دی اقام یقیم اقامة فهو مقیم و اقیم یقام اقامة فذاک مقام لم يقم لم يقم لا يقيم لا يقام لن يقيم لن يقام الأمر منه أقم لتقم ليقم ليقم والنهي عنه لا تقم لا تقم لا يقم لا يقم والظرف منه مقام مقامان مقامات. نو په دې کې هم قوانین جاری شوي دي. راځو مونږه دغې قوانینو لره. نو اقامه دا په اصل کې دی اقومه د اکرمه په شان دی. نو دې کې د یقالو تقالو قانون جاری شوی دی. وو مفتوح دی، ته دې نه مخکې حرف صحیح ساکن دی. نو دا وو دا فتحه مونږه قافله ورکړه او وم په الف سره بدل کړو نو مونږ سره جوړ شو اقامه. اقامه یقیمو دا په اصل کې دی یقویمو. یقیمو په اصل کې دی یقویمو. نو یقولو تقولو قانون پکې جاری شوی دی. دا وو دا کسره دا مونږه قافله ورکړه نو مونږ سره جوړ شو یقیومو. نو اوس وو ساکن دی، ته دې نه په مخکې حرف باندې کسره ده. نو د میعادون قانون د وجې نه دغه وو مونږ په یا سره بدل کړو نو مونږ سره جوړ شو یقیمو. اقامتن دا په اصل کې دی اقوامن د افعالن په شانتې دی. خو په دې کې قانون جاری شوی دی او هغه قانون دا دی چې هر هغه الف چې هغه په مصدر کې بغیر د التقائی تنوینی نه وغورځېږي نو ته دغې الف په بدله کې په آخر کې تای متحرکه راوړل دا ضروری دی. یو د التقائی تنوینی او یو د بغیر التقائی تنوینی. التقائی تنوینی دی ته وایي چې په دوو ساکنینو کې یو ساکن هغه تنوین وي نو دی ته التقائی تنوینی وایي. او بغیر د التقائی تنوینی هغه دی ته وایي چې په دې دوو ساکنینو کې یعنی یو ساکن پکې نون تنوین نه وي. نو قانون دا دی چې هر هغه الف چې هغه په مصدر کې بغیر د التقائی تنوینی نه وغورځېږي نو د هغې په بدل کې په آخر کې تای متحرکه راوړل دا ضروری دي. نو دا اقامتن دا په اصل کې دی اقوامن. اقوامن نو د یقالو تقالو قانون د وجې نه د وو دا فتحه دا مونږ قافله ورکړه وم په الف سره بدل کو نو اقامن ته جوړ شو. نو دو الف جمع شول نو دا الف یو الف مونږ حذف کو او د دې په آخر کې مونږ تای متحرکه راوړه او د هغې نه مخکې حرف لمو فتحه ورکړه نو اقامتن ته جوړ شو. اقام یقیم اقامة فهو مقیم. مقیم په اصل کې دی مقوم. دغه د یقول تقول قانون پکې جاری شوی دی او بیا پکې د میعاد والا قانون جاری شوی دی نو مقیم ته جوړ شو. و اقیم اصل کې دی اقوما. دې کې هم د یقول تقول قانون او د میعاد قانون جاری شوی دی نو اقیم ته جوړ شو. یقام په اصل کې دی یقومو. نو یقال تقال قانون د وجې نه دینا بیا یقام جوړ شو. اقامتن فذاک مقام دا هم په اصل کې دی مقومن. بیا دا وو مونږ په د وو فتحه مونږ قافله ورکړه وو په الف سره بدل کو نو مقامن ته جوړ شو. لم یقم لم یقم نو دا مونږ د مضارع معلوم او د مجهول د صيغو نه جوړ کړی دی. مضارع معلوم صيغه ده یقیمو، مجهول ده یقامو. نو چې کله لم مونږ په دې کې داخل کو نو آخرنی ساکن شو. نو د معلوم په صيغو کې د یا او د میم په منځ کې التقا د ساکنینو رااله او د مجهول په صيغو کې د الف او د میم په منځ کې التقا د ساکنینو رااله. نو دغه یا او الف مونږ وغورځول نو مونږ سره جوړ شو لم یقیم لم یقم لا یقیم لا یقام لن یقیم لن یقام الامر منه اقیم. اقیم دا مونږ دو تو اقیمو نه جوړ کړی دی. تو اقیمو مونږ ویلو چې کومه مخکې به صحیح کې چې د دې باب افعال کومه مضارع ده نو په دې کې په ټول ګردان کې حمزه قطعي موجود ده.
نو دا دا تواقیمو تواقیمو نو تا مونږ حذف کړه او اخیر نم ساکن کو نو د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین رااله یا حذف شو نو اقیم ته جوړ شو الامر منه اقیم لتقام نو دا اصل کې و تقامو د لام د وجه نه میم ساکن شو نو د الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین رااله الف حذف شو نو لتقام ته جوړ شو ليقيم ليقام دام دغه د لم په شانتی دي والنهي عنه لا تقيم لا تقام لا يقيم لا يقام دا هم د لم په شانتی دي ځکه چې دا اصل کې و تقیمو او تقامو یقیمو او یقامو د الله د وجه نه د اخرنی میم دا ساکن شو نو د معلوم په صیغو کې د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنینو راغلی دی او د مجهول په صیغو کې د الف او د میم په منځ کې نو چې کومه ماده وه هغه ته مونږ حذف کړه نو لا تقیم لا تقام لا یقیم لا یقام ته جوړ شو والظرف ومنه مقام مقامان مقامات او د ثلاثي مزید فيه رباعي مجرد رباعي مزید فيه دا غي کم اسم ظرف دی نو هغه د اسم مفعول په وزن باندې راځي اوس راځو موږ صرف کبیر لا ماضی معلوم دی اقام اقام اقاموا اقامت اقامتا اقمنا اقمت اقمتما اقمتم اقمت اقمتما اقمتن اقمت او اقمنا نو دا په اصل کې وو دا گردان اقوما اقوما اقومو اقومت اقومتا اقومنا اقومتا تر د اخره پوری نو ته دی اقامتا پوری د کې صرف یو قانون جاری شوی دی د یقالو تقالو والا د وو د فتحه مونږ قافله ورکړه ووم په الف سره بدل کو نو اقاما اقاما اقامو اقامت اقامتا ته جوړ شو او تدینه اخو چې دا کم صيغې دي د جمع مؤنث غائب نه ولا تر د اخیره پوری نو په دې کې بیا دوه قوانین جاری شوي دي یو دغه د یقالو تقالو والا او بل د التقاء ساکنین والا ځکه چې اقمنا پاسل کې وو اقومنا نو دا وو د فتحه مونږ قافله ورکړه ووم په الف سره بدل کو نو اقامنا اقامت اقامتما اقامتم داسې ته جوړ شو نو الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین وراله الف هم ته حذف کو نو اقمنا اقمت اقمتما اقمتم داتې د اخره پوری جوړ شول وسته ماضی مجهول اقیم اقیم اقیمو اقیمت اقیمتا اقیمنا اقیمت تر د اخره پوری نو د اقیم نواله تر د اقیمتا پوری دو قوانین جاری شوي دي یو د یقول تقول والا او بل پدې کې د میعاد والا ځکه چې تدې اصل وو اقوما اقوما اقومو اقومت اقومتا نو دا وو د کسره مونږه قافله ورکړه نو موږ سره جوړ شو اقیوما اقیوما اقیومو نو وو ساکن دی تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو وو مونږ په یا سره بدل کو د میعاد قانون د وجنه نو اقیما اقیما اقیمو اقیمت اقیمتا داته جوړ شو او د اقیمنا نواله تر د اخیره پوری نو دوه خو پکې دغه قوانین جاری شوي دي د یقول تقول والا قانون او د میعاد والا او بل پکې بیا د التقاء ساکنین والا لا ځکه چې د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین راځي نو یا ته مونږ حذف کړو نو اقیمنا اقیمت اقیمتما داته جوړ شو اوس راځو مونږه د مضارع معلوم گردان لا مضارع معلوم گردان دی یقیم یقیمان یقیمون تقیم تقیمان یقیمن تقیم تقیمان تقیمون تر د اخیره پوری نو پدې کې د جمع مؤنث غائب او د جمع مؤنث حاضر د صيغې علاوه د نور کمی دولس صيغې دي نو پدې کې دوه قوانین جاری شوي دي یو د یقول تقول والا او بل د میعاد والا ځکه چې اصل کې د یقوم یقومان نو دا وو د کسره مونږ د یقول تقول قانون د وجنه قافله ورکړه بیا وو ساکن دي تدینه په مخ کې حرف باندې کسره ده نو د میعاد والا قانون د وجنه دغه وو مونږ په یا سره بدل کړه نو یقیم یقیمان یقیمون داته جوړ شو او په یقیمنا کې دغه یقیمنا او تقیمنا کې دغه دوه قوانین هم جاری شوي دي او تدینه علاوه په دې کې د التقاء ساکنین والا قانون هم جاری شوی دی ځکه چې کله دغه و مونږ په یا سره بدل کو نو د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنینو راځي نو یا ته مونږ حذف کړه نو یقیمنا او تقیمنا تی جوړ شو اوس مضارع مجهول گردان یقام یقامان یقامون تقام تقامان یقمنا تقام تقامان تقامون تقامین تقامان تقمنا اقام او نقام نو پدې پورا گردان کې خو یو د یقالو تقالو قانون جاری شوی دی داغه د وجنه
دا وو دا فتحه مونږه قاف لا ورکړه او دا ووم په الف سره بدل کړو، یقام یقامان یقامون دا ته جوړ شو. دویم کم یقمن او تقمن صيغه ده، نو په دې کې خو یو دغه قانون جاری شوی دی او بل وسره د التقاء ساکنین قانون جاری شوی دی، ځکه چې الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین راځي، نو الف ته مونږه حذف کړو، نو یقمن او تقمن ته جوړ شو. اوس د اسم فاعل گردان مقیم مقیمان مقیمون مقیمت مقیمتان مقیمات، نو په دې کې دو قوانین جاری شوي دي، یو د یقول تقول والا او بل د میعاد والا. اصل کې د مقومون مقومان مقومون، د وو د کسره مونږه قاف لا ورکړه، بیا وو ساکن دی تدینه په مخکې حرف باندې کسره ده، نو میعاد والا قانون د وجه نه دا وو مونږه په یا سره بدل کړو، نو مقیم مقیمان مقیمون مقیمت مقیمتان مقیمات دا ته جوړ شو. بیا اسم مفعول گردان دی مقام مقامان مقامون مقامت مقامتان مقامات، دا اصل کې دی مقوم مقومان مقومات مقوم مقومان مقومون، نو په دې کې دو یقالو تقالو والا قانون په دې ټولو صيغو کې جاری شوی دی. اوس د لام تاکید بانون تاکید ثقيله گردان، دغه د مضارع معلوم گردان دی، د خود هغه په شروع کې لام تاکید راغلی دی او په اخر کې د ثقيلي نون راغلی دی، او د ثقيلي د وجه نه چې کمی تبدیلی کیږي نو هغه پکې راغلی دی، نو ثقيلي گردان دی ليقيمن ليقيمان ليقيمن لتقيمن لتقيمان ليقيمنان لتقيمن لتقيمان لتقيمن لتقيمن لتقيمان او لتقيمنان لنقيمن لنقيمن. بیا مجهول گردان ليقامن ليقامان ليقامن لتقامن لتقامان ليقامنان لتقامن لتقامان لتقامن لتقامن لتقامان لتقامنان لأقامن او لنقامن. د ليقالن دو گردان بشانتی دی. اوس تدینه دو خفیفی گردان، نو په کومو کې چې الف راغلی دی د ثقيلي او بکم صيغو کې دا غنه خفيفي صيغه ناراضي، نو خفيفي گردان دی ليقيمن ليقيمن لتقيمن 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 لأقيمن لنقيمن او مجهول ليقامن ليقامن لتقامن 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 لأقامن او لنقامن. اوس راځو موږ نفي جهد بلم د معلوم گردان لا، نو د معلوم گردان مونږه د مضارع معلوم نه جوړو، نو د مضارع معلوم گردانو یقیم یقیمان یقیمون تقیم تقیمان یقیمنا، چې کله په مونږه لم داخل کو نو د کمو پنځو صيغو په اخر کې پیش دی، دا غینه به هغه له به جزم ورکی، د وو صيغو نه به نون اعرابي وغورځي او دو صيغې به په خپل حالت باندې وي. البته دا کمی پنځو صيغو په اخر کې پیش دی، نو چون کې د دې د کم میم دی یعنی کم لام کلمې ده تدینه مخکې یا ساکن ده، نو چې کله په دې باندې موږ لم داخل کو نو دغه پیش دا په جزم سره بدل شي، نو یا او د میم په منځ کې به التقاء د ساکنین راشي، نو دغه یا دا به حذف کیږي. او کم تدید مجهول گردان دی، نو په دغه پنځو صيغو کې به چې کله ولا موږ جزم ورکو نو د الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین راځي، لہذا کم الف دی دا به حذف کیږي. هم دغه حکم د لام امر هم دی او د لای نهی هم دی. البته چې کله مونږ بیا تدغه نه د ثقيلي گردانونه وایو یا د خفيفي وایو، نو د ثقيلي او د خفيفي په گردان کې دغه د جزم ولا صيغه مونږ بیا فتحه ورکو، نو په معلوم کې چې کم یا غورځېدلې ده او په مجهول کې چې کم الف غورځېدلې ده نو دا به واپس راځي. نو دغه خلاصه نور په دې کې څه نشته دی، دا خبره مونږ مخکې بار بار ذکر کړله. نو د نفي جهد معلوم گردان دی لم يقيم لم يقيما لم يقيموا لم تقيم لم تقيما لم يقيمنا لم تقيم لم تقيما لم تقيموا لم تقيمي لم تقيما لم تقيمنا لم أقيم لم نقيم. نو چې کومې پنځه صيغې دي لم يقيم لم تقيم لم تقيم لم أقيم لم نقيم، نو دې کې یا غورځېدلې ده د التقاء ساکنینو د وجې نه. اوس تدینه که مونږ د لام امر د معلوم گردان وایو نو هغه به شي لیقیم لیقیما لیقیمو لتقیم لتقیما لیقیمنا لأقیم او لنقیم. د لای نهی وایو لا یقیم
لا يقيم لا يقيم لا تقيم لا تقيم لا يقيمنا لا تقيم تر د اخره پوری. اوس د مجهول گردان لم يقم لم يقام لم يقام لم تقم لم تقام لم يقمنا لم تقم لم تقام لم تقام لم تقامي لم تقام لم تقمنا لم اقم لم نقم. نو دغه کمی پنځه صيغې دي يقام تقام تقام اقام نقام. د لم د وجنا چونکه میم مجزوم شو نو د الف او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو الف ته حذف شو نو لم يقم لم تقم لم تقم لم اقم لم نقم دا ته جوړ شو. دغه شانتي په دې باندې کومه لام امر داخل کو او یا په لای نه داخل کو نو دغه گردان به صرف لم به مونږه بدلو. بیا دو لم گردان دی نو د مضارع د گردان نه جوړیږي د کوم پنځو صيغو په اخر کې پیش ته اغلبا نسب ور کوي د وو صيغو نه بنونه اعرابي غورځي او په دوه صيغو کې به عمل نه کوي. بیا د امر حاضر معلوم غدا اقیم اقیما اقیمو اقیمی اقیما اقیمنا. مخکې دا خبره مونږه ذکر کړه چې اقیم دا مونږه د تو اقیمونه جوړ کړل تو اقیمونه. تعالی مد مضارع ته وګرځاو اخر کې مو میم مجزوم کو نو د یا او د میم په منځ کې التقاء د ساکنین وراله نو یا ته حذف شنو اقیم ته جوړ شو. او نور صيغې دي اقیما اقیمو اقیمی اقیما او اقیمنا. البته اوس کوم ته د په اخر کې د ثقيلين نون ولګو نو د واحد په صيغه کې چې کومه یا حذف شوی دا غبه واپس راځي نو موږ سبا ګردان شي اقیمن اقیمان اقیمن اقیمن اقیمان او اقیمنان. خفیفی صيغه بشي اقیمن اقیمن او اقیمن.